بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصليا اما بعد. زما معزز کتونکو ډیرو ملګرو پوښتنه کړې و، یقینا ما هم مناسب ګڼل چې تاسو سره په دې باندې ویډیو جوړ کړم. یو مسله د محترمو چې نن سبا ډیر مسلمانان بعضی نارینه او زنانه په هغې کې اخته دي. اکه مسله دا ده چې دا پیشوګان په کور کې ساتل او دوی سره کومه رویه کول، یقینا دا یو لویه مسله ګرځېدلې ده. نو د ټولو نه اول مسله خو دا د محترمو چې پیشوګان په کور کې ساتل بالکل دا جایز دي، ځکه چې بعضی صحابو باره کې راځي، لکه د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، هغه ته ابو هریره په دې وجه ویلی شي، ابو معنا صاحب هریره د پیشو والا، ځکه چې هغه سره به اکثر په دې نړستونې کې هغه پیشو وه، هغه یې ساتلې وه. حالانکې د دې صحابي خپل نوم حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه دی. نو د دې صحابي د عمل د وجې نه پته لګي چې پیشوګان دا ساتل جایز دي، خو به هر حال په یو شرط باندې پیشوګان ساتلی شي چې د هغې خوراک سکاک بندوبست په کور کې کولی شي. که ته چېرته په سفر ځي یا چېرته ځي، نو دا نه چې هغه په کور کې تاله کې بند کړي او خوراک ورته نه میلاویږي، اوبه ورته نه میلاویږي، نو د خوراک سکاک انتظام یې که کولی شي، نو بیا دغه زناور په کور کې ساتل جایز دي. دویمه مسله دا د محترمو ګوري قیاس او عقل خدا وی چې دا پیشو دا یو درنده دی، د دې غوښه نشي خوړلی، دا یو پلیت زناور دی، پلیت سیز دی، خو د دې هغه دغې چې کوم خوړل دي یا د دې چې هغه کومه جوټه ده دا بالکل هغه حرام او نجسه پکار وه. خو به هر حال د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو حدیث د وجې نه چې دا په کور کې بار بار ځي راځي، نو د ضرورت په بنا باندې د عموم بلوا په بنا باندې، نو فقهاو لیکلي دي چې د پیشو جوټه ګورې دا پاکه ده، مکروه مکروه ده، ورنه قیاس خدا تقاضا کوي چې څنګه د غوښې حرامه ده نو جوټه هم حرامه پکار وه. خو به هر حال په کورونو کې دا ګرځي، نو دې وجې نه جوټه ګورې مکروه ده. نو ګورې ټولو فقهاو لیکلي دي چې د پیشو جوټه هغه مکروه ده، نو د دې د هغه جوټې نه ځان ساتل دا پکار دي. نو زموږ مسلمانان محترم عجیبه مسلمانی ده، پیشوګان د ځان سره ساتي، نو دا ساتلو دا معنا نه ده چې مثال ته د انسان هغه درجې ته ورسې، ځان سره بستره کې سملې په کم پلیټ کې ته خوراک کې پاغي کې اغم کوي یا تک په کم کې سکاک کې پاغي کې اغیله مورکې نه. محترم خوراک سکاک بندوبست ولا وکا، خو په یو ترتیب سره یو طریقې یو جدا ولا وکا. کور کې ساتل جایز د دې معنا ده چې کور کې وساته، خود سینه لکه د انسان پشان مثال کله یسو کې خولای یسو کې خلخ کولای یسو کې مخ کولای، نو ګورې دینه بزان ساتي، ځکه د رندګانو سره ډیر سړی چې ډیر ورکلوز شي او ډیر ور سره ناسته پاسته کوي، د رندګانو صفت پکې راځي. نو پیشوګان ساتل خو جایز دي، خو په دې معنی چې د هغې خوراک سکاک بندوبست ځان له علیحده وکړه، د هغې د ناستې ملاستې ځي هغه ځان له جدا برابر کړه. دا معنی نه ده. ګوره محترم زموږ د مسلمانان څوک یې ښکلوي، تاسو ته په دې ویډیوګانو کې ښکاري څوک یې ښکلوي، څوک یې مثال خوله ښکلوي، څوک کوم ځای، نو ګورې دا ډېر هغه نجس هغه حرام حیوان دی، نو ساتلی جایز دي، خو په دې انداز باندې چې ګورې خوراک سکاک هر څه جدا وي، داسې انداز باندې چې تا ولې د انسان درجه ورکړې وي. خلک د مور و پلار خیال نه ساتي، د بچو دومره خیال نه ساتي لکه څومره چې د درنده هغه خیال ساتل شروع شوي دي. نو به هر حال ګوري هر یو کار چې کوي محترمو د اسلام او د شریعت په یو دایره کې کوي، د اسلام او د شریعت د دایرې نه ورپسې بهر موځي. الله تعالی دې موږ تاسو له په دې باندې د صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي.